من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام بر محمد وأهل بيت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. انګریزم سوره زارس کړي دا موضوع څخه کله کله چړم زوري ده کسا ارچو سره تعلق لري مو سره ډیر زیات تعلق لري حرم خوره قرآن کې 75 واره دا لفظ خدای استعمال کړي ده ابدی کتاب ده قیامت پوری چې لفظ 75 واره استعمال شي اندوري اهمیت زیات ده. اصحاب کهف صدرې سو کول خوب نه ارپوڅيږي ورستا هغه چې کله کس مړې پسستای هغه ته نه چې په لو زردې چې روړه ټکه او دا استعمال کی ایها اسکا طعاما تاسو کې د څه چوکشته چې هغه متفقه پکې زه حلال مړې پیدا کی دا ډیره مهمه ده. پیغمبر حدیث ده چې پیغمبر ویل چې ز خپل امت باندې د غدرو شیو کې ډیر زیات پریشان یم سیمه امت به د غدرو شیو کې ډوبوي یو ریا کرے نمود نمایش خلکو دکاوی د پاره مسلمانې چلاوه انفرادي خلوت ولا مسلمانې خرابه خلکو د پاره ډیر خو مسلمان. دویم شی چې پیغمبري زړیر په پریشانم شهوت پرستی ده امامات په شهوت پرستی کې ډوبوي غرق بوي ورکی. دریم شی چې پیغمبري چې زو ته خفای مغی چې حرام خوري ده امامات په د حرام او حلال او خیال نه ساتي او شیطان حواله سره حدیث رغله ده چې شیطان یې چې دغه څلور ځایو کې ډیر خوشاله کوم یو ځای چې مو ته ډیره ښه فایده ملويږي غنده ده چې کله یو کس غصه کې شي جذبه کې شي نو شیطان بهترینه فایده اخلي. دویم ځای شیطانی چې کله دوه مؤمنانو مانځ ناراضگی پیدا وشي یو بل سمراور شي کې نه پیدا وشي شیطانی څنګه امام مقاده چې بهترین فایده وچتاو. او دریم ځای شیطان خوشلول یغی چې کله بخل او کنجوسی وی کوم انسان څخه بخیل او کنجوسی ګرچه مؤمن ده شیطان ډیره تامه وته وی چې دا ز خرپاوای شم د بخل واجه نه جهنم تستوای شم. او څلورم شی چې شیطان ډیر زیات ته خوشاليږي هغه لقمه حرام ده حرام مړی دی څه شیطان دغه ذکر زیاته تامه کوي کسې مو معاشره نن سبا یاد وساته مو نن سبا تجملات او فیشن او دغه شی وجنه معاشره کې اره طرفه پیسار برابرود څه فیشن مخرب نشي څه تجملات کم نشي نو دا سوچ نه کوو څه حلال دی حرام دی چې کدای شي تو خپل تنخواه گزاره چلیږي خو ته بیا یې رشوت خالي ویلې څه فیشن دی ویلې څه ضرورت زیات کړي دي یو بزدا د تایم څه اکثر کسان مو معاشره کې یو بل دستر کې غړو هغه څنګه مو سیداری کې 2-5 څه کله رشوت حرام کوي زیا کوم هغه فرسه کې متل ده خواهی نشوي رسوا همرنګ جماعت شو کغوړی تر رسوا نشي چوک څه کوي تیا مغه کاوه مو معاشره کې اکثر دا شی دی اوس چوته څه وایي دا کور درست نه دی جایز نه دی حرام ده خلی حرام ده ګټي حرام ده وروړي هغه څه پلانکای دی کوي کله شی ملایا کوي ایمغه حواله در کې څه پلانکای دی کوي او باندې خود څنګه جهنم ته چیتا جهنم ته چی خو کرو کې ویلې مثال نه ور کې څه پلانکای دی کوي څه بادو کرو کې پیروي د بادو کوي دایمي معاشري وا تبعی او بدبختی ده کسا سرات دی هر شی عبادت وا سرات وی خو یا سرات وی حلال وا سرات وی حرام وا سرات وی روایت کې د سیاره غلی چې انسان حلال خوري حلال راوړي حلال غټي یغه بهترین سرات دادی روایت دا شه ده مولا دی چې کوم من اکل الحلال قسم على راسه ملک کوم کس حلال خوري راوړي اغه خدای وا ملائکه مقرره کوي استغفر له حتى يفرغ من اكله سوره پوری څه حلال خوراک لګیاوي اوره پوری انتخ کاسته استغفار کوي د حلال برکات ده مکبه حرام وي هغه د ضرور اثرات چې انسان روح نه انسان نفس نه اثرات شي او دا اثرات په پاته لیبرټریو کې نه لګي چې ته چیک کې څه څنګه اثرات شي نه د روح باندې اثرات شي د انسان ژوندۍ باندې اثرات شي د انسان فیوچر باندې اثرات شي ډېر بدترین اثرات در باندې شي ځکه اثرات طرف د ډېر کم ټیم کې اشاره ده کوم کسه یو اندازه چې انسان خدای عبادت توفیق نه سلب کوي یو چې کوم کس حرام باندې اله نه کوي روایت کې رغلي دي چې قرآن آیات معذرت نه غواړم قرآن آیات پروردگار علمی کوم کسان حلال خوري
نغوی ته خدای عمل صالح توفیق ورکړي. که حرام خوري بیا عمل صالح توفیق خدای نه ورکړي. شیخ عباس کومی بزرګوار همدان کې و 200 مهمان وو، هغه چې ته اصرار سره وځي ته مړې ته بوتللو، واپس راغلو سبې المنځ ته ډېر په تکلیف سره پوهڅېدلو. نشته کې مرګلی نه خفا و چې تو د لاسه مونه تهجد المنځ کزو شما اوسه پورې کزو نه وکړې، دا راته وایي چوخونی ته ده بتلی و څه نوکری دی، څه کاری دی، څه پیشه دی، هغه د دوی چې دو بینک کې نوکری کوي. هغه ورته ویل کسه مشکوکه مړی وه، ما تهجد المنځ اوسه پورې قضا نه وکړې، دغه ځای کې ما نه قضا شولو. یو شی دا دی چې توفیق د عبادت نه سلب کېږي ورو په ورو. دویم شی یاد وساته حلاوت عبادت دی، او عبادت کې ټول نه زیات خوند عبادت کې دی. ذایقه د عبادت چې څه کلی دی هغه بلې ذایقې ته هغه خوند نه محسوسوي. حلاوت او ذکر کې خدای خوند یې ښی دی. څوک څه حرام خوري د ذایقه خدای نه ورکوي، هغه ته نه محسوسېږي ورته. بایزید بستمي په بری کې راغلي دي وارف و صوفي و چې عبادت حلاوت یا شی نه محسوسولو. مور نه ورځي پښتنه وکړي څه واجه دی، مور ورته یې زویا شیخ ورته نه یادېږي خوندونه ورته یادېږي چې کله زه امیدوار وم ما چې ته بام باندې پردی مړی کې ګوته تېره کړي وه ذایقه مې ځکلي وه. نو زوی ودي چې کس هغه اثرات ما باندې نن شته دي زه محسوسوم. یو شاید څه یاد وساته اثراتونه دی دا دی نوټ کړئ دا د سره. انسان اعمال ضایع کېږي حرامو واجې نه و. حرامه خورې څومره عملونه د کړي وي ضایع کېدای شي خطرې کې. سوچ په وکړه دی باندې. روایت داسې راغلی دی ان قوما یبعثون فی یوم القیامه ولهم من الحسنات امثال الجبال. یی څه قیامت ورځې به داسې ټولایا راشي چې هغه دوره نیکۍ کړي وي غرو په شانتې نیکۍ به ځان سره وړي وي. فیجعلها الله هباء منصورا. خدای به هغه لوګای کی، هر یو شی به لوګای کی، هیڅ فایده به ور نه کی. ویلې ثم یؤمهم لهم الى النار. بیا بغته یؤمر لهم الى النار، امر بوشي صدا جهنم طرف ته روان کوي. فقال سلمان صفهم لنا یا رسول الله. سلمان پیغمبر ته پوښتنه یا رسول الله دغه خلک تعریف راته وکړه چوک دي دا شی عملونه وروړي دي ضایع شول او لګای شول او بشول. پیغمبر ته قال لهم ییڅ دغه کسان دي قد كانوا يصومون ويصلون ويأخذنا. ایچ دوی المنزونه کول، روزې ساتلې، نافلې کولې، هر یو یک شی کول. ولكن كانوا اذا عرض لهم بشيء من الحرام وثبوا عليه. او څه کله حرام ته ملوېدلې حرام ته هیله نه کوله، حرامونه اثر نه کول. نن زه تاسو نه څه پوښتنه کوم معاشره څومره ډوبه شوې ده دغه شي کې. خدای تاسو خپل وایي. زه کله کله ځان سره سوچ کوم څه نه کنه د خپل پیشي کې چې ته حرام نه وشي. حقیقت ده از منبری څه منبر نه کینم چې ته حرام خلم حرام راوړم. ټول زیاته مسله دغه خبرې ده. انسان په کوی دي ډیر زو سوچ کوي، ټول زیات خفه دغه خبرې ته کېږي. نن موږ ته معاشره اکثر رشوت بازارګرم هر شي بازارګرم دی ورکی زمکو مسالې لانجې داوی جګړې. نن ټوټل خلق په دغه دی هغه سوچ نه کوي. هغه زنا دای مو کیږي چې دا پښتنه نه کیږي مو کیږي نه کیږي جایز نه جایز دغه دای چې کا سوچ نه کوي. کداغه ته چې سوچ کوله جایز نه جایز د شریعت په مطابق یاد وساته هیڅ مانځه جګړه نه راتله. خوش صبر کولو کنه. بیا یو روایت کې د سیاره غلی دیو امام دی چې کله دوا کسون خپل منځو کې اخطا شي کنه مولا دی چې ظالم نه بیزار یم. دا واضح شو چې ظالم نه یو سړی بیزار دی، امام بات نه بیزار وي. امام یو ټکی د سیاو کې کړه اندغه روایت کې زه مظلوم نه ډیر بیزار یم. مولانا پختنه کی مولا مظلوم نه ویلی بیزاری. امام جمله د سیبت کی مظلوم نه ځکه بیزارم کدي صبر کوله گزارای کوله لانجا نه وغدی دا جګړې ته نتللا فساد ته نتللا ویني تلولو ته خبره نتللا. د امام جملې دي معصوم جملې دي زه مظلوم نه ډیر وخت کې بیزار یم ویلی څه گزاره نشته د معاشره کې. ار یو سړی ته دنیا ډیره مهمه ده. یو بل شی یاد وساته چې اثراتونه دی او انسان عملونه نه قبليږي. د یاد وساته که حرام باندې انسان یو پیره اخطا شو اعمال د نه قبليږي. روایت ده من اکتسب مالا حراما لم يقبل الله صدقه ولا حجا ولا اعتمارا. مولا دی چې کوم کس حرام خوري نه صدقه قبليږي نه حج قبليږي نه عمره قبليږي. یو صلوات واست محمد و ال محمد و محمد و ال محمد. کسا نه صرف دا نه قبليږي دعا دا نه قبليږي دعا هر صورت دعا کوي ځنه کسونه دعا نه قبليږي واجه حرام وي.
موسی پیغمبر سره صحرا کې ورځي تیریږي او کس کسي لسونه آس کړي دي جړو حالات کې د فریادونه جوړواني خدای ته کوي څکله بیا پر روغللو ټول اورېځي ویلوړ ده خدای ته شکوا وکړه خدای ټول اورېځي ته دعا کوي سوال زره ته کوي پروردگار ز سوال کوم څه دعای قبول کړه پروردگار ته ای موسی د اوخ کو نه سترګي سپینی شي لسونه شال شي اس کی کړي دي ژړونه جبه وچه شي بیا بای دي دعا قبول نه کوم ویلې څه خېټه حرامونه ډاکه کړي دي حرام کس دعا نه قبليږي حرام کس دعا نه قبليږي یو بادشاہ په خپل رعیت سره ظلم کولو رعیت به څکله جامه شو دعا به وکړه بادشاہ نه به وټا کول ویدا ای رعیت دعا به قبلېدا بادشاہ به گرفتار شو عذاب کی اور زی خپل وزیر سره مشوره وکړه دوی دعا کوي مو باندې اثرات پرې وزي خدای دې دعا قبلوي څه واجه ده لکه مو ته یو ترکیب وخی یو وزیر دوی ته څه دوی خېټه حلال نه ډاکی د زکه دعاونه قبليږي بادشاہ لکه حرام په وخرا بادشاہ څه کی اور زی خو بهترین دعوات او توکی خو حرام مړې او ته برابر کړی وي ته پاته نوي خاډي ر په وخري بیا بادشاہ ظلم ور سو کی او ټیم کې هغه راجا مشي خېډه دعاونه کی وا دعا خدای قبول نه کی ویلې څه حرام وی رغلی خېټو ته نو دا مهمه نقطه ده قربان مشم په کار د موت اوس د خطر ته ډیر زیات سوچ وی دی هدا پوریا روایت کې رغلی دی اوس کوم کس حرام خوري ګټي وروړي چټي هغه عمر یغه مال خدای زی کوي څنګه زی کیږي روایت کې د سره رغلی دی من اکتسب مالا من غیر حل يسلط الله عليه البناء والماء والطين کوم کس حرامو طریقو سره پیسہ وروړي ګټي خدای غوي باندې او به تعمیرات او خور مسلاتی کوي یو څه پوښوي د حدیث باندې دې حدیث وضاحت سي کی یو روایت کی ماس علماء وضاحت سي کی چې کوم کس حرام پیسہ وی یغه ټوله پیسہ ټول عمر تعمیراتو کې خرج کیږي دنیا پرسته کې جوړ کا ډانګا دغه شو کې به عمر به ضایع شي چې تاخيرات د پر وکور نه دنوشي اخیرات کې به د پیسہ نشي استعمال اخیری کې به لوړ شي اندسه خو اخیرات د پر به د هیڅ نه وی کړي دا نتیجه ده قربان شم ایو نتیجه ده یو زه تاسو زحمت نه درکوم نسل کې اولاد کې د اثرات شي اکل الحرام یبین فی الذریه مولادی چې مال حرام نسل کې اولاد کې بچیونه د بد اثرات شي طبيعي جوړي تاسو شیخ فضل الله نوری بزرگوار شاید نما اوریدلی وی شیخ فضل الله نوری بزرگوار شاه زمانه کې پنسی شوه ده بیبی معصومه کوم کې کابرا ده چې تلوړ شي بیبی معصومه زیارت ته شیخ فضل الله نوری بزرگوار نامې پښتنو کې حالت کابر تویر شو فاتحه په خدا څنګه د پنسی شولو ایدی پنسی شولې کې ټول زیات کردار دی خپل زوی ورکیو خپل زوی د لاسه گرفتار شو پنسه ته خطلې ده یو ورځي نجاف کې ځکه زندگی کوله بچای دنیا ته رغلی څو وخت بعد یو ورځ یو کسي ډیر زیات پریشان وی شیخ فضل الله نوری بزرګوار یو کاسونه پښتنه کې هغه ډیر پریشانی ویلې جمله د سیو ته وکی زوای مشوي او شودو زورات و یو دایام لټوله دایام ته پیدا کړل شودې ویر کړل او شودو ټینیور پراش ولو اوس خبر شو څنګه دایا يهودي وا دایا چې وا يهودي وا زی بچي اوس دغه شودو ته مستقبل ته حق خپایم سیدی بچ نتیجه وځي نتیجه دا وته لکه شوک گرفتارولو ټول نزیوت شیطانی ټول نزیوت مخبری خپل زوی ورسې کاوله سو ویني وللو کله پنسه ته خطلو زوایا تماشایو کې ویلوړو لوري پنسه ته خطلو شیخ فضل الله آیت الله نوری بزرګور زوی لاندې چا کې ویالي هغه حرام نتیجه و قربان نشو بدترین اثرات دی زندگی کی یاد وسه اثرات نه نشي خلصدای او روایت کې رغلی دی یاد وسه تا کسب الحرام یبین فی الذریه نسل کې اولاد کې اثرات شي دا قرآن یاد و شارکهم فی الاموال والاولاد چې تاسو مال او اولاد کې شیطان شریکیږي څنګه شریکیږي چې کله حرام راوړوي د سوي شیطان ته د مکاویر کړل یو بل شی چې انسان یاد وسه اثراتونه دغه ده چې کوم کس حرام خوري یاد وسه روایت کې رغلی ځای مشیانه ده واضح روایت لیس من شیعه من اکل مال امرئ حراما چوک سو پردای مال خوري حرام طریقې سم مولادی ځای مشیاونه نه سبیږي مشیاو کې نه ګڼو هغه کس اخیری شاید توخم څه انسان دښینه په کار ډیر زیات وډر شیو انسان څخه حرام خوري حرام ګټي حرام وروړي یاد وسه عاقبت د خرابېږي یاد وسه
نتیجه به د خان نوازی عاقبت به د خر پیدایشی خ انسان بوي نیک انسان بوي خو نیک شوله ډیپند کوي تو اخرات باندې نیک شوله ډیپند کوي تو عاقبت باندې تو اخیری مارګ باندې ډیرو کسانو څخه نیک وو اخیری مرګونه خنه وشول شریک بن عوام نماتو سوریدلې یو عالم وو مهدی عباسی چې کله دعوت ورکول نو ورتللو ورته ویل سره چای مو بچیو ته سبق وخیا کزی جوړ شه کزی نه جوړېدل بچیو ته سبق وخیا نه خیالو بیا یو ته ول سره ځای مو یو دعوت قبول کا بیا ول څه بچو د دعوت قبول نه کوم سینوي څخه پاشي خو خیر مړې ته ویرغلو څه کله مړې وسو خوړل کنه حرامي څه کله خېټي ته ویرغلل یغه نه باندې بچو ته خپل پیغام ورکو چې تو بچو ته ټیویشن خیا شو څو وخت بعد یو ته چې تو قضیه جوړې دای شو ظالمانه فیصلو کې ځون شریک او اخرت تبکړل یو ورزي خزنچی سے پیسو باندې لنجا روغله هغه پیسې کامې ور کولې دیونه زیاتې خستل هغه دوی چې ای پټي غنم خود نه دی وروړي چې دالتي اوس تم مو سره غوسې کوي اند غالم ته دی قاضي ته دی دولو ته جواب کې دسي چې پټي غنم کوش کې در کړي وي ایمان مدني خارج کړي دي ایمان مطابق کړي دي دالتي مدني خارج کړي دي تو څنګه وي چې پټي غنم قربان مشم د اثرات دی بعد اثرات خیر دی باندې خپل عشري مجلسونه کې صرف سرسری د تذکر د مو د پاره ځون د پاره اټولو د پاره هر یو کس د پاره انسان په کور دی چې یاد وساته بهترین مؤمن هغه دی څنګه کم از کم خپل روزه سوچ ور سره ډیر وی قربان دي شم یو کلا کا صلوات واستای